عیسایانو ته، آل عمران کی خطاب یہودیانو ته، او نساء کی خطاب دے مسلمانانو ته. مخ کی صورتونو سره ربط اسمی دا دے. فاتحه کې مونږ ویلیو ایاک نعبد و ایاک نستعین. لا نعبد البقر ولا نستعین البقر کما فعلت الیهود. آل عمران کې ویلیو لا نعبد البقر ولا نستعین البقر. لا نعبد آل عمران ولا نستعين آل عمران كما فعلت النصارى. اوس نساء کی د زنانو حقوق ذکر کئی. دی دواړو اقوامو شرک کړي، نو شرک لوی ظلم دی. منګ ظلم نکو ونؤدي حقوق النساء، او د زنانو حقوق ادا کو. مخ کی صورت آخر کی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الله نه یره کوي. نو د دې صورت اول ټکی راوړي اتقوا ربکم. یره کوي د خپل رب، شرک ورسره مکوي. یا بل رب دا دی چې مخکینو صورتونو کې فاتحه ده که بقره ده که آل عمران، هغه کې بیان د هغه مضامینو چې هغه سره د انسان آخرت خیسته کیږي، تزیین المعاد. او دې صورت کې هغه احکام او هغه امور ذکر کوي چې هغه سره د انسان دنیا خیسته کیږي، تزیین المبدا. د دې صورت درې حصے دي. اوله حصہ ده 50 آیت پوری. دی اوله حصہ کې 14 احکام ذکر کړي چې هغه ته ویل کېږي احکام الرعیه، د پبلک احکام. بیا د 57 نواخله تر 135 پورې او یا آیتونه هغه کې ذکر کړي احکام السلطانیه، احکام الراعی والرعیه. بیا دا غینه تر اخره پوری 3 آیتونه دي. هغه کې د انسانانو قسمونه ذکر کړي. د صورت مقصد څه دی؟ امور مصلحه، انتظامی امور، معاملې ذکر کول. هغه احکام الله ذکر کړي چې هغه سره د معاشري اصلاح راځي، د کورنۍ اصلاح راځي، خلق د یو بل حقوق او پیجنی. انګریزان ورته هیومن رائټس وای، انسانی حقوق. احکام الرعیه د پبلک او د عوام او د خلقو حقوق پیجنګل، داغي پیجنګلی او داغي ادایګي. 14 حقوق ذکر کړي د زنانو. دنیا کې خزا او زنانا دا یو مظلوم طبقه وا، نو دلته داغي حقوق ذکر کړي، ځکه ورته سورۃ النساء وایي. اول 14 حکمونه ذکر کړي چې هغه ته احکام الرعیت وایي. د عوام حقوق خپل ترمنځ داغي بسنګ ادایګي کیږي. بیا دویمه حصہ کې اته احکام ذکر کړي، احکام السلطانیه، احکام الراعی والرعیه. اول 14 حکمونو معنی دا ده چې یو بل سره ظلم زیاتې مکوئ. او دویمه حصے احکام السلطانیه معنی دا ده چې بل سره هم ظلم زیاتې ته مپریدا. او دریمه حصہ کې بیا د انسانانو تقسیم کړي. نو صورت مقصد دے امور مصلحه ذکر کول. هغه خبري چې هغه سره سړی توحید د الله ته نږدې کیږي، شرک ختميږي، د یو بل حقوق ادایګي دا لازم او ضروری دي. یو سړی کزان د ډیر لوی موحد وي، قرآن پرست، حق پرست وي، او دروغ وي،
ظلم زیاته کوي یتیم سره کونډي سره زنانو سره داغي حقوق نه ادا کوي نو کډه ځان د ډیر لوی موحد وي خدای الله پنځ دې مسلمان نه دی امور مصلحه دا ځان کې راوستل غواړي دې سره د کورنۍ د معاشري د خلقو انسانانو اصلاح راځي کور ور سره جوړيږي معاشره ور سره جوړيږي انسانانو کې انقلاب راځي یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا اتقوا او یریږئ تقوا اختیار کړئ یعنی شرک مکوئ شرک مکوا ظلم مکوا احسان کوا اول آیت کې دا درې خبرې کوي شرک مکوا ظلم مکوا احسان کوا خېګړه کوا یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو او یریږئ د خپل ربنا الذي غرب خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو جنسنا سړی او که خزه تاسو دواړه د یو جنس نه پیدا یې نو ولې خپل خزه سره ظلم زیاته کوي لا سره سړی غني خپل مخ وي د یو جنس نه پیدا یې الذي خلقکم تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفسنا آدم علیہ السلام نا وخلق منها زوجها بیا پیدا کړه د دې نفسنا بیبي د خزه د حوا علیها السلام اولی آدم علیہ السلام پیدا کو نو بیا د آدم علیہ السلام غسی پختاینا بیبي حوا پیدا کړه او یریږئ د خپل رب هغه چې تاسو پیدا کړی د یو جنسنا یو نفسنا چې آدم علیہ السلام بیا پیدا کړه د نفسنا بیبي د وبث او خوارې کړی منهما د دواړو نه بث خوارې کړه پیدا کړه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا خوارې کړه د دواړو نه سړي ډیر زنانه ډیر من نفس واحده آدم علیہ السلام وخلق منها زوجها بیبي حوا وبث منهما رجالا كثيرا او خوارې کړه د دواړو نه پیدا کړه د دواړو نه سړي ډیر او زنانه غن واتقوا الله الذي دلته بیا اتقوا راوړه دا د اطیعو په معنا دی واتقوا الله امنه حکمونه د الله اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا شرک ور سره مکوئ واتقوا الله الذي تابعداري وکړئ د حکمونو د الله الذي هغه الله تساءلون چې تاسو غوښتنه کوئ د یو بل نه به پنوم د الله دا با زیاتی دی تساءلونه واتقوا الله الذي تساءلونه والارحام اومنای حکمونه د الله غزا چې تاسو غوښتنه کوئ د یو بل نه پنوم د الله تساءلون د یو بل شی غواړی پنوم د الله د الله پنوم دا کارو کا د الله پنوم دا شی راکا خدای اومنا اومنای خبره حکمونه د الله غزا چې تاسو غوښتنه کوئ سوال کوئ د یو بل نه به پنوم د الله والارحام اے اتقوا قطع الارحام او یریږئ د الله نه ځان اوساتئ ځان بچکئ د پرې کولو د خپل ولینا واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا قطع الارحام او یریږئ د الله نه د الله حکمونه ومنئ والارحام اے اتقوا قطع الارحام
ځان بچ کئ ځان وساتئ د پرې کولو د عزیز ولینا والارحام دیتا وی براءت استحلال د صورت اول آیت کې دا خبر راوړه چې یو بل سره عزیز ولی او پالای او ساتای صله رحمی مکه تا کوي مپری کوي مکټ کوي واتقوا الله الذي تساءلون به او یریږئ د هغه ذات چې تاسو سوالونه کوي پنوم داغه والارحام او یریږئ د پرې کولو د خپل ولی د عزیز ولینا ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله دې پتا سبحان دی رقیبا ای علیما حفیظا ساتنه کونکے علم لرونکے نگرانی کونکے اللہ ستاسو نگہبانی کئی پتا سوئی نظر دے اللہ ہر سوینی ہر سوک وینی نو دا صورت اول کی داوی چې زه اوس کم احکام ذکر کوم نو داغي پالنه وساتای لحاظ وساتای داغي پریکول مکوي اول حکم ذکر کئ شپارس احکامو کی اول حکم وآتوا الیتاما اموالهم ورگئی یتیم لا مال دد یتیم لا داغه مال ورکا یعنی داغه د مال ساتنه وکا وآتوا الیتاما اموالهم ورگئی یتیم لا مال ددی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ما اخلی مال حرام په بدل د حلال کې ولا تتبدلوا مبدلوي الخبيث مال جستا حق کې حرام دی خبيث دی مال د یتیم بالطيب په مال د حلال په بدل د حلال کې ولا تتبدلوا ماخلی مبدلوي الخبيث د یتیم مال جستا بارکی خبیث تے یعنی حرام دے بالطیبی پا بدل د پاک طیب کی یتیم ندی مال واغس نو دا تعالی خبیث تے حرام دے ځان لا چې کم مال دے گٹھلے دے نو هغه پاک تے مبدلوی مال خبیث مال پاک سرا ولا تأکلوا مخری اموالهم مالون د یتیمانو الى اموالکم سره د مال خپل د یتیم مال خپل مال کې ګډ کی او بیا روړی راوړي په خپل دوخري باغ نیمه او یو خوري داسې مکوا ولا تاكلوا اموالهم مخری مالون ددی مع اموالکم سره د مالون خپلو انه یقینا دغکار یتیم مال ساتنه نکول او خبيث طیب سره بدلول او داغه مال خپل مال سره غډول انه یقینا دغکار کان دے خوبن زیاته خوبن گناہ کبیرن ډیر لوی دا ډیر لوی زیاته دے ظلم دے گناہ کبیرہ دا سے مکوئ لائک کرو شیئر کرو اللہ کے رضا کے لیے آپ کے لائک اور شیئر کرنے اور کومنٹ دینے سے ویڈیو یوٹیوب کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر بہت سارے لوگ اس کی آپ کی وجہ سے دیکھیں گے لوگ قرآن پاک کا ایک آیات کا ترجمہ صرف سنیں گے آپ اس کو بھی 1000 نفلوں کا اجر ثواب ملے گا اور آپ کو بھی 1000 نفلوں کا اجر ثواب ملے گا څوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه صرف ووري عمل پې وکړي او نه کوي د 1000 رکعاتو نفل نه زیات اجر ورته ملوي نو الله پاک ته خپل محبت وښایه او د الله د رضا دپاره لایک وکړئ او کومنټ ورکړئ ماشاءالله یا زبردست یا چې دی نه څه قسم کومنټ ښه غوندې که انشاءالله نو کوی به که نه انشاءالله پاک هم کامیاب کا الله پاک هم په دنیا په آخرت کامیاب کا الله پاک تعالی شفا راکړه الله پاک ستاسو مور او پلار وروڼه خویندې څوک رشته داران یې هغو له خصوصي شفا ورکړه الله پاکو د حج د عمرې لپاره قبول کا او الله پاک تعالی د حج د عمرې د قبول د حج د عمرې لپاره توفیق راکړي او الله پاک هم په خپل کور ته یعنی کعبه شریفې ته راوغواړه الله پاک هم د خپل حبیب
د روزي دیدار نصیب کا او اكو بچی خونی الله تعالی صالح او نگزاده اولاد راکا اكو بچی نه الله پاک حافظان علما مفتی با عمل لوی کا آمین ثم آمین. الله پاک تعالی د برکت والا رزق راکی. الله هم په دنیا او په آخرت کامیاب کا. الله پاک هم په دنیا او په آخرت باندې خوشحاله کا. الله پاک هم د هر ظالم کس نه وساته. الله پاک هم په د خلکو سره د شر د شدت او د جنگونو نه د پریشانونو په امان کا. آمین ثم آمین. آمین وای ٹھیک ده کنه. السلام علیکم. الله خوشحاله. السلام علیکم.